بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين سورة الدخان مکی سورت تھی حامیم سورتن کی پنزم حامیم سورت تھی یہ سورت تا سورت الدخان ہوئی جگہ چی پدی سورت کی تا دخان ذکر دے دیو جنا پدی سورت نم ہم دخان دے دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا سلورش پیتم دی نازلی دو پلحاظ سرا دا سورت ترتیب قرآنی لحاظ سرا سلور سلویختم دی نازلی دو پلحاظ سرا دا سورت سلور شپیتم دی دا سورت مکی دا ہجرت نمخ کی نازل دی پا مکی سورتن کی عموماً دری مضامین توحید رسالت اخیرت پا ضمن دا توحید کی تردید دا شرک اور دا مشرکانو دا شکوک شبہات دا غی جوابات کو ہم کی پا ضمن دا رسالت کی دا منکرین رسالت شبہات دا غی جوابات اور دا رسالت دلائل بہم ذکر کی اور پا ضمن دا آخرت کی دا منکرین آخرت شبہات اور دا غی جوابات اور دلائل دا آخرت بہم ذکر کی پدی صورت کی دری رکوعات یا کم شپیت آیتو ندی پدی صورت دمک کی صورت سارا ربط و مناسبت داری دمک کی صورت پا آخرہ کی اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیان شو پدی صورت پا شروع کی اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیانی دمک کی صورت پر شروع کی صداقت دا قرآن بیان شو دی صورت پر شروع کی ہم دا صداقت دا قرآن بیانی گی یا دمک کی صورت پر آخرہ کی دلائل عقلیہ دا توحید ذکر شو اور دی صورت پر آخرہ کی ہم دلائل عقلیہ دا توحید بیان شو دا سورت دمک کی سورت سارا ربط و مناسبت دادا دا سورت الدخان دا غا سورتون ندی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سہار پا مانزے کی تلاوت کھوڑ نکلبی دا سورت لستو حدیث مبارک کی راضی چی کم انسان دا جمعی پشپا یا دا جمعی پا غرز باندی دا سورت الدخان تلاوت کئی اللہ پاک بدلا پا جنت کی او محل جوڑ کی بل حدیث کی راضی چی کم انسان دا جمعی پشپا باندی سورہ حامیم سجدہ سورۃ الدخان اور سورہ یاسین تلاوت کی سہر بدی پدا سے حال کے پاسی چا اللہ پاک بدت بخن کری بل حدیث مبارک کی راضی چکم بندہ حامیم سجدہ اور سورۃ الدخان دشپی تلاوت کی سہر پوری با دد پارا او یا زر فرشتی دا مغفرت دعاگانی اخواری ندا سورت فضیلت شو دی سورت کی پشوروں کی راضی
اولنې رکوع د دې سورت کې چې دا قرآن کریم موږ نازل کړی دی په لیلة مبارکه کې. اوس لیلة مبارکه نه څه مراد دی؟ نو په دې کې د علماء دوه اقوال دي. یو قول دا چې لیلة مبارکه نه مراد د لیلة القدر شپه ده چې په رمضان کې راځي ان شاء الله. موږ تاسو باندې را روانه ده لیلة القدر شپه. نو په دې کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته نازل شو. دغه لیلة مبارکه مراد. جمهور مفسرین فرمایي چې دینه مراد دا شپه ده. دیم تفسیر علما دا هم کوي چې د لیلة مبارکه نه مراد شب برات ده. شب برات د شعبان 15 شپې ته وایي. نو لیلة مبارکه نه مراد خو شب برات تا. البته دا په کوم دلیل کې نشته چې قرآن په دې شب برات کې نازل شوی. او بیا چې راځي فیها یفرق کل امر حکیم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې په شب قدر کې په ټول کال کې چې کوم کارونه کېدونکي د لوح محفوظ نه هغه جدا ولیکل شي. چاہتا وہ تکلیف ملاویگی، چاہتا وہ خوشحالی ملاویگی، چاہتا وہ سمر رزق ملاویگی، سوک با مڑکی کی، سوک با پیدا کی کی. تردی چی کم بندہ با حج کی، کم بندہ با عمرہ کی، کم بندہ با سکی دا ټول کارونا دا لیلۃ القدر پشپ باندی جدا کی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرمائی پخپل تفسیر عثمانی کی چې په بعضې روایاتو کې راځي چې دا سیزونه دا د لیلة دا شب برات 15 شپه باندې کېږي. خو بیا ذکر کوي چې ممکنه ده چې شروع د شب برات نه کېږي او انتها په شب قدر کېږي. نو په دواړو قسمه تفسیرونو کې به تطبیق راشي. ظهور دخان پکې راځي. ذکر راځي فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین چې اسمان به په تور ښکاره لوګي باندې راځي. یخشى الناس خلک به پټي. دخان د لوګي نه څه مراد دی؟ نو په دې کې علما دوه تفسیر کوي. یو تفسیر دا کوي چې دا لوګي به د قیامت نه وړاندې راځي. دا د قیامت یو نښه ده. څلوېښت ورځې به په ځمکه باندې دا لوګي ګرځي او د مشرق نه د مغرب پورې ټوله ځمکه به د لوګي نه ډکه شي. مشرق نه مغرب پورې ټوله ځمکه به د لوګي نه ډکه شي. مؤمنانو ته به داسې تکلیف وي لکه د زکام، او کافرانو باندې به دا لوګي دومره سخت شي چې دوی به بیخي هغه سات نه شي اخیستی. یو تفسیر د لوګي دا دی. او دویم تفسیر د دخان نه مراد قحطساري ده. نو دا قحطساري کله چې نبی علیہ السلام ته مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم
بلکې د هجرت نه وړاندې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د مشرکانو ته د الله پاک د دین دعوت ورکړو دوی نه منل. نبی علیه السلام به دعا وکړه په دې باندې اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف یا الله په دې باندې اوه کاله داسې قحط راول لکه څنګه چې دې اوه کاله قحط راوستی و د یوسف علیه السلام په وخت کې. نبی علیہ السلام دعا الله قبول کړ. په دې مشرکانو کافرانو ته مکې باندې دومره سختي او قحط راغله چې دوی به مردارې وډوکې خوړل. د ډېرو لوږې نه به چې دې اسمان ته کتل دي ته به هر شی لوګې لوګې ښکارېدل. د دخان نه مراد دغه قحط دی. او بیا د دې مشرکانو او کافرانو د عذاب نه بچ کېدو لپاره دعاګانې دي به دعا غواړي چې موږ نه عذاب لرې کړي لیکن بیا به نه لرې کړي. بیا د موسی علیه السلام د قوم مختصر واقعه ذکر کیږي. د فرعونیانو حال بیانېږي. موسی علیه السلام ته الله پاک حکم کوي بني اسرائیل د شپې په حصه کې ځان سره وباسه. بیا فرعونیان هلاک شو. په آخر د رکوع کې الله پاک فرمایي چې په دې باندې ځمکه اسمان چا ونه جړل. اوس د ځمکې اسمان جاړه حدیث د ترمذی شریف دی. نبی علیہ السلام فرمائی کله چې مسلمان بنده وفات شي د اسمان هغه دروازه چې په هغې باندې د ده نیک اعمال بره اسمانونو ته خیږي هغه دروازه په ده باندې جاړي. هغه دروازه چې په کومه باندې د اسمان نه د ده رزق راکوزیږي هغه دروازه په هم جاړي. دا دروازې په ده پسې جاړي. بل عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله مسلمان وفات شي 40 ورځې د مسلمان نیک انسان پسې د ځمکه جاړي. او حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کله مسلمان بنده وفات شي پس ځمکه باندې په کوم ځای ته منځونه کړي دي هغه ځمکه هم جاړي او اسمان په کومه دروازه باندې د اعمال برخیږي هغه دروازه هم جاړي. د مسلمان په مرګ باندې ځمکه اسمان جاړي خو د کافر په مرګ باندې ځمکه اسمان نه جاړي. نو فرمایي حامیم الله فیږي په معنا د دې حروف والکتاب المبین قسم دې په کتاب واضح باندې ان انزلنا فی لیلة مبارکة یقینا من نازلو دې قرآن را پشپا مبارکه کې شپه مبارکه مراد ليلة القدر ده. انا كنا منذرين يقينا من يرون کی فيها يفرق پراش پکی يفرق كل امر حکیم په سره کول شي د هر کار حکمت والا امرا من عندنا دا پوای کول سره زمون د جانبنا انا كنا مرسلين يقينا من غليغون کیو پیغمبران رحمت من ربک په سبب د رحمت درستا انه هو السميع العليم. بیشک اللہ پاک اوریدن کو فی ذات رب السماوات والارض وما بینهما ورب د اسمانو د ځمکو څخه چې په مابین دی دواړو کې د هغې دین کنتم موقنین چې تاسو یقین ساتئ. لا اله الا هو یحیی و یمیت نشته بل معبود سوا د الله پاک نه ژوندي کول کوي مړه کول کوي. ربکم و رب آبائکم الاولین استاسم رب دی استاسو د پخوانو پلارانو رب دی بل فی شک یلعبون بلکې دا کافران د دې ورځې د قیامت په شک کې دي لوبې کوي. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین پس انتظار کو دا ورځې چې رابشي اسمان په لوګي ښکاره باندې یغشی الناس چې پټي به خلک هذا عذاب علیم دا عذاب دردناک ربنا اکشف عنا العذاب دی و ای رب زمونږ لرې که دا عذاب انا مؤمنون بشک موږ ایمان لرو.
انا لهم الذکر چرت ویدی دپا نصیحت وقد جام رسول مبین حال دار چدی تراغلی په دنیا کې پیغمبر کارا ثم تولون بیادی راجو کددن وقالو دی معلم مجنون دا نعوذ بالله دا داسې معلم دی چې دته تعلیم ورکړی شوی دی خو مجنون دا پیغمبر لیونی دی نعوذ بالله انا کاشف العذاب یقینا من لري کوونکی د عذاب قلیلا لکسات د پاره انکم عائدون بشک تاسو بیا واپس ګرځئ خپل کفر ته یوم باورز باندې نبت شل بدو شتل کبرا چمون بونی سو دی لنا پنیولو سخت باندې انا منتقمون بشک دی تم بیا سزا ورکو ولقد فتنا قبل قوم فرعون فتقي سلام امتحان کړو وړاندې دی په فرعونانو باندې وجاهم رسول کریم راغلی دی ته پیغمبر عزت من ان ادو الی عباد الله سیوتوی دا چې تاسو ما توس پاری الله پاک بندگان بن اسرائیل ما توس پار انی لکم رسول من یقین ساز پار پیغمبر امانتدار والله تعالی علی الله او دا چې تاسو سرکشی مکه دا الله په مقابله کې انی آتیکم بسلطان مبین یقین ما را تکړه تاسو پاکار دلایل باندې وإن عزت بربي وربكم أن ترجمون زفنا غوال پخبل لبس تاسو پربدا چه تاسو أن ترجمون تاسو دارا جمنا وإن لم تؤمنوا لي فاعتذروا کی چرتا سیمان نور پما باندی نزمان جداشی فدعا ربه پس دعا وکړه موسی علیہ السلام د خپل رب ان هؤلاء قوم مجرمون چې الله دا قوم دا مجرمان دي فاسر بعباد الله پاکو کتروان کا زما بندگان لیلن پشپکی انکم متبعون بشک تاسو پس ودا خلق درځي وترک البحر رهوا او تپریک دا دریا په قلار باندې انهم جند مغرقون بشک دا خلق چې دا فرعونان دي دا لخر دي چې دی غرق کیدونکي کم ترکو من جنات وعيون سمرت پریخ او دل باغونو چینی وزروع وفصلنا ومقام كريم ودعزت ونعمتنا ونعمتنا كانوا فيها فاكين جدي پدې کې فخوشالو باندې لګیو كذلك هم دارنګ ورتنا قومنا آخرين من غوارسا جوړ کړ د دې د دېسلو کې بل قوم فما بكت عليهم السماء والارض پسونه جوړ پدې باندې اسمان وزم کې ما كان منذرين او نو دې چې دې ته مهلت ورکړې شو ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين ومخکې رکوع کې هم د بني اسرائیل په دې رکوع کې هم د بني اسرائیل ذکر دی بني اسرائیل ذکر نه بعد د مشرکانو د مکی د مرګ نه بعد د ژوندۍ انکار عقیده ذکر کی او بیا ذکر کیږي چې دی خدي کدی وړاندې تبع بادشاہ هو تبع بادشاہ د یمن هر بادشاہ ته تبع وي د دنمو ابو قریب اسعد ابن ملیک عرب یمانی نبی علیہ السلام نا 1900 کال وړاندې تیر شو دغه تبع بادشاہ بیا الله پاک د خپل یووالي دلایل ذکر کوي نو فرمایي ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين وتاقي سامون نجات ورکړو بني اسرائيل ته عذاب رسوا کوونکی من فرعون د فرعون ظالم انه كان عاليا من المسرفين يقينا دي سرکشو د مشرکانو نو ولقد اخترناهم على علم على العالمين وتاقي سامون ورکړو دي دا بني اسرائيل على علم على العالمين فخبل فوه سرا فمخلوقات باندي دخبل دور واتينا من الآيات من دي ترى تکڑو فمعجزو باندي ما فيه بلاء مبين اجپدك امتحان واضح انها ولا يقول يقين دا كفار دمكي وخام خاوي ان الا موتتن الاولى ندا جن مگر مرد نردا دنیا الا موتتن الاولى مگر مرد پخوانی دي وما نحب من شيء امون چې پاسول بشو
فاتو بآبائنا پس تاسو راولی زمون پلارا ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتونی چې د مرګ نه بعد ژوند شته اهم خیرن قوم تبع آیدا کافران بهتر دي قوم د تبع الذين قالوا كافرون الذين اولاد اهلكناهم چمغي هلاكوا انهم كانوا مجرمين يقينا دي مجرمانو وما خلقنا السماوات والارض ما بينهما لاعبين من پیدا اسمان نظم کس ما بین دې دوړ کې ابس ما خلقنا ما من پیدا کړه دوړ الا بالحق مگر پریز ادا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر دوجين في ان يوم الفصل ميقات من بشكر فيصل ميقات امر مقرر دي اجمعين تولد يوم غرض باندې لا يغني مول شيء بکار باندې راځي او دوست د بندوس دیسي ولا هم سنبتي مدد کولش الا من رحم الله مگر چا الله پاک رحم کنه هو العزيز الرحيم بشك الله پاک غالب او رحم کون کی ذات ان شجره الزقوم تمکه رکوع کې ذکر د قیامت شو اوس په دې رکوع کې د قیامت ذکر دی په دې رکوع کې اول د مجرمانو مشرکانو نتیجه بیانېږي او بیا د متقیانو په جنت کې انعامات بیانېږي او د رکوع په آخره کې صداقت د قرآن کریم بیانېږي نو فرمایي ان شجرة الزقوم بشکاؤنا د زقوم طعام الاثیم دا خوراک د ګناهګارو دی کالمهل پشان د ویلې شوي تانبې دی یغلی فی البطون چې جوش په وهي په ګېړو د مشرکانو کې کغلی الحمیم پشان د یشیدلو اوبو ګرمو خذوه حکم بوشي تاسو اونسي دا کافر فاعتلوه الى سواء الجحیم دارا کاږئ منځ د جهنم ته ثم صبوا فوق راسي بیا تاسو واړوي د سر د پاسه من عذاب الحمیم ګرمي وبو د تبعو ویل شي ذوق وسکا انك انت العزيز الكريم یقینا په دنیا کې ستا خیال دو چې ته عزتمند او غالب یې ان هذا ما كنتم به تم یقینا دا غسر چې تاسو په دې کې په دنیا کې شک کو تاسو خو د دنیا دی بل ژوند لوشتنه اوس دا عذاب دیواله عذاب و مضبوط عذاب ملوش اللہ دے منگو ساتھی ان المتقین فی مقام امین نیکان خلق مومنان پریزگار روجدار باحیاء پیغمبر متبع دا صحابو پر طریق روان دا متقیان اس دا متقیان بس انجامی دا مجرمان انجام پر جہنم شو دا مومنان بسی اللہ دے منگو تاستا پا حالت دا ایمان کی جن نصیب کی او مرگ نصیب کی ان المتقین فی مقام امین بیشک متقیان با پزید عزت او د امن باندې وی فی جنات و عیون فجنتونو کې او پچینو کې جنت باغونه بیو دا خسته چینی بی یلبسون من سندس و استبرق متقابلین ای باغون دی پا جنت کی باریک ریخم و غٹ ریخم یو بلتو مخام اخناستی پا تختونو باندی جنتونو کی بدا جنتیان پا تختونو باندی ناستی اخپل منس کے بخود خندا خوشالے محفل شروع ہوئی اور چاب خیستا خیستا جامع چولی دا نرو ریخم و دا غٹو ریخم و خیستا خیستا كذلك دارا وزوجناهم بحور عين او من بپنکا باندې ورکو جوړ بکلو د دې د پارا بحور عين حور عين غټ غټ سترګو والا د جنت بیبیانی جنت بیبیانی کله دنیا بیبی نیکوی نو دا با دا جنت دا خورن خیستوی او که دا دنیا بیبی نیک نوی نو دا بیا جہنم تزی او دے نیک خاون تبی اللہ جنت کی نوری مسلمانان بیبیانے ورکی یدعون فیہا بکل فاکیت آمینین تا جنتیان وغوانی پا دی جنت کی ہر قسم میں وجات پامن باندی لا یذوقون فیہا الموت الا الموتت الاولا دی منسکی پا دی جنت کی مرگ اغمگر اغپخوانی مرگ پا جنت کی بل مرگ نرازی
ووقاهم ربهم عذاب الجحیم بچ بکی اللہ پاک دیدہ عذاب دا جہنم فضلا من ربک دا فضل لیستان رب دا طرف نذالک هو الفوز العظیم دا لوی کامیابی دا فإنما يسرنا بلسانك فذكر من لسانك دا قرآن کریم ستا بچہ باندی لعلهم يتذكرون دا پارا دی چدی نصیحت حاصل کی فرتقب پست انتظار کوا انهم مرتقبون بشکدی ہم انتظار کی